نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د وظیفو په دنیا کې ډیره زیاته عظیم شانه بهترینه وظیفه ده. محترم مسلمانانو د وظیفه چې موږ چالم ورکړې ده، الله پاک له تمام مشکلات ختم کړي دي، الله پاک له تمام حاجتونه پوره کړي دي. څومره چې مال او دولت د الله پاک د انسان ته محترم دا ورکړی دی، دغه رنګ الله پاک د انسان بیماری دا هې کړي دي. څونه د قرضونو بوج دی، تمام قرضونه الله پاک له ختم کړي دي او بهترین ځکه الله پاک له د رښتیا تنظیم کړی دی. یا ساته محترمو کو مال او دولت د چا وکړ دی، د هغې دپاره سپیشل وظیفه ده، کاروبار دپاره، د رزق دپاره، پیسو دپاره ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. ورسره چې څومره ستا ناممکن حاجات دي او دغه ناممکن حاجات نه پوره کیږي، دا وظیفه وکړه، انشاءالله العزیز به تماشه کوه چې ستا ناممکن حاجت څنګه پوره کیږي. دغه رنګ محترمو ناممکن مشکلات دي ستا په ذهن کې راځي چې یاړو پوره کیږي نه، انشاءالله العزیز دومره ناشنا وظیفه ده، دومره تاسو یو پیرا د وظیفې په ظاهر واورئ او دغه رنګ دا وظیفه وکړئ، یقین کوئ تاسو به حیرانه شئ چې دومره زر اثر کوونکې وظیفه ده. یاد ساته محترم نن زمونږ څلور الفاظ دي، دغه څلور الفاظ محترم په دې ترتیب باندې دا ویل کېږي چې کومه طریقه زر ته هم په دې باندې وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ته ډېره زیاته کامیابي راکړي. که هر وخت ته هپئ، هر وخت پرسکونه وي او ته هر وخت ټینشن وي، نو همدا وظیفه دا مس نه کړي. که ستا حاجت یې نه پوره کېږي، دا وظیفه درنه مس نه شي. مال او دولت ته پکار دی، دا وظیفه درنه مس نه شي. مشکلات راګیر کړئ، دا وظیفه را مس نه کړي، دا پوره کړه، انشاءالله العزیز تماشه کوه چې هر څه به ستا دروازې نه محترمو را راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان او ډېره د کمال وظیفه ده. یاد ساتئ دا وظیفه چې چا لم منګور کړې ده، چا هم دا وظیفه کړې، الله پاک مالامال کړي دي. الله پاک دومره خیر او برکت ورکړی چې دا سړی حیران دی. الله پاک دومره دولت ورکړی دی چې دې سړي زکاتونه ورکول لا شروع کړل، هغه مخکې به اخیستل اوس نه لي، اوس بل ورکوي. محترمو دغه رنګه څومره ناممکن حاجات دي دا به ستا پوره کېږي، مشکلات دي دا به ستاسو ختمېږي. او بهترینه خبر دا چې څونه قرضې دي به تاسو باندې انشاءالله العزیز قرضې به د الله پاک په هر طریقې سره دا ختمې کړي. دومره اسانه وظیفه ده چې ماشوم ورته کېدی ماشوم هم کولی شي. دومره اسان الفاظ دي، نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي، چا ختم کړی هغه هم کولی شي او چا چې ختم نه دی کړی هغه هم کولی شي. دومره اسان الفاظ دي، تاسو کوشش وکړئ د وظیفې ترتیب او طریقه کار ته غوږ کېږدئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته پیدا وي. محترمو ډېر کسان داسې وي چې هغوی ګرځي په مزدورۍ پسې ګرځي، دیاړۍ پسې ګرځي، په زړه کې یو سوچ چې خدای پاک خپل کاروبار راکړي، خپل روزګار راکړي، پر هغه سوچ او هغه تکل کې د سارم د کور نه وځي. ماښام راشي کور ته بیا د ساره پورې کو سوچونه کې خوب نه ورځي وله چې څنګه زه خپل کاروبار برابر کوم. د هغې لپاره وظیفه در کوم، دا وظیفه کوه او ذهن کې نوي نوي سوچونه شروع کړه چې یاره څه کاروبار شروع کوم. انشاءالله العزیز چې سم شروع کړي، الله پاک به پکې ډېر زیات خیر او برکت محترم دا به پکې وراچوي. دا ممکن مشکلات دي، د پیسو ټینشن دی، بل څه حاجت دی، بل څه مسله ده، د رښتې مسله ده، د قرضونو بوج دی. وظیفه شروع کړه، تماشه کوه، الله پاک په ذات باندې یقین ساته، انشاءالله العزیز 100% کار وکړي. وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به درود ابراهیمی دا به یو شپېرې وایي، یو شپېرې به درود ابراهیمی وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا به تاسو یو شپېرې وایي، ښه په ارام ښه په ترتیب باندې.
او دا سل پیری وایي یا ربنا یا ربنا یا ربنا په دې ترتیب باندې 100 پیری دا برابر کی او فرمایي چې کوم سړی یا ربنا وایي او په دې سره دعا کې الله پاک قبلای نو چې کوم دعا ستاده کوم حاجت دی مشکل دی ټینشن دی بیماری قرض دی جسم دی نو دا شروع کو یا ربنا الله پاک ان شاء الله قبلای اور بسیر استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه نو بلې دوانو کې چې کم ته وي استغفر الله کې نه بل وي دا په سو پیری وي بیا به هغه نه بعد یو شپری سورۃ الکوثر وي انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر او تاسو یو شپری وای او بیا و د هغې نه بعد په آخره کې دا وظیفه وکړي یا غنیو یا غنیو دا به تاسو ووایئ سل پیرې او بیا به د هغې نه بعد آخره کې یو شپېرې تاسو درود ابراهیم ووایئ او بیا به لاسونه اوچت کړئ او چې کوم سوال ستا دی کوم مسله ده دا به الله پاک ته ووایئ انشاءالله عزیز تماشه کوئ الله پاک ستاسو کار څومره په ښه او څومره په بهتره طریقې سره محترم ده کوشش وکړئ محترمو چې دا وظیفه مخکې هم شیر کړئ ملګرو سره په خپل هم وکړئ الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته